په دویم टी20 میچ کې هم استرالیا پاکستان ته په 14 رنزونو باندې شکست ورکو. یو خو پاکستان په دې میچ کې ډیر ناقص بیټینګ وکړو. ناقص بیټینګ نه علاوه پاکستان په فیلډینګ کې او اهم کیچونه ډراپ کړیو جی چې وای کې بابر اعظم نه هم یو کیچ ډراپ ډیر سمپل څه کیچونه دا سوچ یې لک سختو خو څه کیچونه بالکل لاسونو تراغلي کیچونه چې هغه پاکستان ډراپ کړی دي. دین علاوه په دې میچ کې د پاکستان اورال بالنګ باندې هم خبره کو چون کې بالنګ خو حارث رؤف یو ځل بیا آوټسټینډینګ بالنګ کړی دی. حارث رؤف نه علاوه سفیان مقیم له هم چانس ملو شو چې هغه هم چانس نه فائدو چې تکړه او خو زبردست ټیک ټاک بالنګ کړی دی. خو د پاکستان بیټینګ کمپلیټلی فلاپ شوی دی په اخرنی اورز کې چون کې خو ایزیلی چیزبل سکور او پاکستان د پاره او پاکستان دا سکور نه دی چیز کړي. 147 رنزونه پاکستان چیز نه کړو په 134 رنزونو باندې د پاکستان ټوټل ټیم آوټ شو. مکمل سکور کارت طرف ته زو د هر کلاړي په انډیویډوال پرفارمنس باندې خبره کو. ډیر ټایم نه خراب وتا سول په سکرین باندې ښکاری جی رومانه بیټینګ استرالیا کړی دی چې 147 رنزونه جوړ کړي دي. میتھیو شارټ په 17 بالو باندې 32 رنزونه، جیک فریسر 9 بال 20 دواړو زبردست سٹارټ ایستلو 3 اور 48 رنزونه د استرالیا. رومانه درو اورونو کې 48 رنزونه استرالیا جوړ کړو چې دوه اوپنرانو پکې ښه بیټینګ کړو. جو سنگلس د دای کپتان دی او وکټ کیپر بیټسمن چې په 0 آوټ شوی دی. میکسویل 20 بال 21، سټراینس 15 بال 14. خطه کې لړیانو سټرایک ریټ ډیر کم سټرایک ریټ سره بیټینګ کړي ځکه پاکستان بالنګ میچ له کم بیک کړو. ټیم ډیوډ 19 بال 18 رنزونه، ایرون هارډي 23 بال 28 رنزونه، زیویر باټلټ 9 بال 5 رنز وګورئ د داسې بیټینګ کړي لکه د ون ډے غونټي. نیتن ایلس 4 بال 1، جانسن سپنسر جانسن 1 بال 0 اور زمپا هم یو بال وخله چې نټ آوټ پاتې شوی دی. د پاکستان طرف شاهین افریدي 4 اور 39 وکټ یوم نه دشتلی. نسیم شاه هم ایکسپنسو ثابت شوی 4 اور 44 وکټ یوم نه دشتلی. حارث رؤف زبردست بالنګ کړي 4 اور 22 سلور وکټ. عباس افریدي 4 اور 17 3 وکټ. سفیان مقیم 4 اور 21 اور 2 وکټ سفیان مقیم هم ترلاسه کړی دی جی. کله شمو ورپسې بیا د پاکستان بیټینګ وګورو نو پاکستان بیټینګ کمپلیټلی ناکام شوی دی چون کې یو ځل بیا بابر اعظم او رضوان اوپننګ کړو خو رضوان او بابر اعظم دا اوپننګ ناکام شوی دی. بابر اعظم په 3 بالو 3 رنزونه او رضوان په 26 بالو باندې صرف اور صرف 100 رنزونه جوړ کړی دي. صاحبزاده فرحان 10 بال 5 د دې د موږ د اوپنران چې کم دی او ورپسې ون ډاون د ډیر کم سټرایک ریټ سره بیټینګ کړي. عثمان خان زبردست بیټینګ کړي 38 بال 52 رنزونه د جوړ کړی دي. آغا سلمان پړومبني بال آوټ شوی دی. عرفان خان 28 بال 37، عباس افریدی 2 بال 4، شاهین افریدی 0، نسیم شاه 0، سفیان مقیم 0 اور حارث رؤف صرف 2 رنزونه جوړ کړي چې د هم رن آوټ شوی دی. د استرالیا طرف سپنسر جانسن زبردست بالنګ کړي 4 اور 26 15 وکټ ایستلې دي. زیویر باټلټ 4 اور 18 یو وکټه، مارکس ټاینس 3 اور 27، ایډم زمپا 4 اور 19 2 وکټ، نیتن ایلس 4 اور 30 وکټ یوم نه، ګلین میکسویل یو اور کړي او پاغي کې هم 11 رنزونه ورکړي دي. نو دا مکمل سکور کارډ چې پاکستان دویم टी20 میچ هم د استرالیا نه بایلو او دا سیریز الریډي استرالیا وګټلو. اوس دریم میچ پاتې لري کدا پاکستان هم ګټي نو سیریز استرالیا الریډي ګټلې دی جی. دا مکمل سکور کارډ د ویډیو کټلو زیاته مننه. والسلام.